نو د الله د محبت د وجه نه به د هور هغه ګرموالی او د هغې هغه حرارت به ما ته نه محسوسیږي او وی که الله رب العزت ما ته د جنت نعمتونه را نصیب کی نو د الله د محبت د وجه نه د جنت په نعمتونو کې چې کوم لذت دی هغه به م راته محسوس نشي وایي ځکه چې په هر شیز باندې د الله جل شانه محبت هغه غالب دی نو یقینا په دنیا باندې د ځمکې او د اسمانونو هغې داسې زنانم لیدلی دي چې هغه شپه ورځ د الله په محبت کې لګېدلې شپه ورځ د الله په عبادتونو کې لګېدلې لکه د الله جل شانه ارشاد دی والذین آمنوا اشد حبا لله د ایمان والو د الله جل شانه سره شدید محبت وي په دې ارشاد باندې عمل کوونکې که کوم ځای کې سړو د الله جل شانه سره عشق او محبت کړی دی او یو تاریخ دغه محبت پرې ښودی دی نو صحابه او تابعین او تبع تابعینو کې ډېر ملاویږي نو خزم داغې نه په صف کې رستو نه دی پاتې شوي او د خپل نازکېدو نه باوجود هم د سړو سره د الله په محبت کې ځان یو شان ګرځولی دی او د الله په محبت کې بعضې هغه زنانه چې د سړو نه مخکې وتې دي نو انسان سوچ وکړي چې هغه ته استقامت په دین باندې د الله په محبت باندې د الله په عشق باندې اله ملاویږي په ذره ذره کې د الله جل شانه محبت او عشق دا راسخ شوي وي بعضې زنانو واقعیات بار بار بیان شوي دي چې دشمنان د اسلام هغوی به ورته رنګ پرنګ تکلیف ورکولو د هغې استقامت او د هغې په دین باندې ودرېدل د الله د محبت آواز لګول د هغې څه حد نو لکه د سمیه رضی الله تعالی عنها عشق الهي په هغې کې لګېدل د خپلو سترګو نظرانه پیش کا او حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها ناقابل فراموش تکلیفونه چې هغه د تیرولو او هغه د برداشت کولو تکلیفونه نو خو په هغې کې هغه په داسې استقامت سره دشمن ته جواب ورکوي چې تاسو زما د بدن ټوکړې ټوکړې کولی شئ لیکن زمونږ د زړه نه یا زما د زړه نه عشق الهي جذبه هغه نشي اوښکلی یعنی دغه محبت او دغه مینه د الله زنیره رضی الله تعالی عنها د اسلام دشمنانو ته وچا چې ورته تکلیف ورکولو ځکه مخکې وچا اسلام قبول کو نو که زنانه به هم به په تکلیف و که الک به هم به په تکلیف و که مشر به هم به په تکلیف و نو زنیره رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې تاسو دا بدن خو به ټوټې ټوټې کې خدا الله محبت به د دې زړه نه څنګه وباسئ او داسې د الله محبت چې دا به په فاقو باندې ساتله څه به ورته ورکول نه په لوږه به ساتله خو سره د هغه فاقو او سره د هغه لوږې زنیره رضی الله تعالی عنها چرته عبادت کې کمی نه راوستې زمون آقا صلی الله علیه وسلم دا غلخت جگر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا الله جل شانه سره د عشق او د محبت دا حال وو
یو ورځ د ماسخوتن منځ کولو د 2 رکعاتو نیت د نفل د هغې نه بعد وتړلو چې کله سلام واړولو نو چې وی کتل د تهجد وخت داخل شوی دی یعنی 2 رکعاتو کې زنانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور فاطمه رضی الله تعالی عنها 2 رکعاته نفل د ماسخوتن منځ نه بعد چې ودرېږي نو ټول شپه هغه په دغه نفلو کې تیری په دغه 2 رکعاتو کې او چې سلام اړي د 2 رکعاتو نه یعنی څومره قرآن به پکې ویلي څومره به پکې جړه کړي څومره به د الله د محبت نه ډک رکعاتونه کړي بلکې د صحابیاتو متعلق بعض داسې نیک دل زنانه هغه تیر شوي دي چې هغه شپه ورځ د محبوب حقیقي یعنی د الله جل شانه په یاد کې به بالکل تړپېدي او د الله جل شانه د محبت نشانی به خودله لکه ابو عبدالرحمن محمد بن حسین فرمای چې عائشه نوم باندې یو زنانه وا د دې په زمانه کې او ډیر لوی عبادت گزار وا خپل جنې ته نه خپل لور ته فرمایل چې دا کم شی نه فنا کیږي د دې سره مخ خوشالي ګلوري د دې نه خوشالي ما حاصله وا کم شی نه چې فنا کیږي هغه باندې دومره خوشحالي ما حاصله وا او ما پتلون کو شینو باندې پریشانه کیږي یعنی لګ مال د نلاړو پاغه پریشانه لګ کم دې د دنیا رونق او د دنیا خوشحالي هغه د نلاړه پاغه باندې پریشان نه نو عائشه ورته وی رحمهم الله وی چې د دنیا پښینو باندې تعجب مکوا او داغه پتلون کو باندې چې کم د دنیا شې نه د نزی پاغه باندې پریشان کیږم ما خوشحالي کا پدې چې د الله عبادت او د الله اطاعت کې او د الله نه یریږي نو په دې باندې خوشحالي محسوسه و چې د الله د نظر نه نه پریوتی وګوره د زنانو د حل همدغه د عائشه رحمهم الله لور فرمای چې ما ته زما والدې او فرمایل چې کوم انسان په تنهایی کې وحشت محسوسي نو یې پوه شه چې دې تر اوسه پورې د خپل رب نه مانوس نه دی او چا چې دا انسان چې د الله یو بنده حقیر وګڼلو نو یې پوه شه چې د خپل رب معرفت نشته دی ځکه وی کوم چې خالق ته خوښ دی نو پکار دی چې هغه د مخلوق هم خوښ شي نو انسان د الله خوښ بنده دی په تمام مخلوقاتو کې انسان سره الله محبت کوي کړي دی د یو انسان کردار غلط شي د یو انسان کردار فضول شي د یو انسان کردار هغه د زنا او د فحاشۍ او د عیاشۍ شي هغه بیل دی خو د انسان د انسانیت او د الله د بندګۍ نه نفرت نه داغه د کافر د کفر نه به نفرت کې داغه د ذات نه نفرت نشته دی لکه څنګه سیده مریم متعلق په کتابونو کې را نقل کیږي چې کله لا پیدا نه و د مور په خېټه کې و نو هغه وخت کې مور په زړه کې نیت کړو قرآن صفا بیانې ربي انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني هغه وخت نه الله جل شانه د پاره خپل مور هغه منو دی و
او الله نه دعا مغخته چې دا قبول کړي زمونږ نه نو چې مخکې لا اولاد پیدا شوی مني او د الله د دین د پاره سپارلی وي که پیدا شو صحیح سلامتو نو دا به د الله دین توقف کوم لکه څنګه کتابونه د بعضی نامو هغه فضیلت او دغه را نقل کړي کچا د محمد نوم مخکې نه په ذهن کې ونیولو چې په خپل اولاد باندې کاله کې محمد نوم به پیږدم نو دی به حسین او جمیل وي او ذهین به وي ذهانت به ورته الله ورکړي نو ټول جن هغه به د الله جل شانو په محبت کې تیری